تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت یو اهم باب چې هغه په غزواتو باندې شامل دی د هغې تذکره م شروع کړله، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یو اهم کار او د زندګۍ اهم باب دغه دعوتو، خلق ته د توحید او د رسالت او د آخرت او د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکول. او نبی علیه السلام د دعوت په ذریعه باندې خلکو ته اسلام خور کړی دی، او په خلکو کې چې اصلاح راغلی ده نو هغه د نبی علیه السلام د دعوت په نتیجه کې راغلی ده. دغه معاشري اصلاح نبی علیه السلام د دعوت په ذریعه باندې کړې ده، او نبی علیه السلام د مسلمانانو د تعداد چې راغلی و دا نبی علیه السلام خلکو له دعوت ورکړی و، او دا مسلمانان بیا چا نه پرېښودل او خلکو سره ظلمونه کول، زیاتی کول. د دغه مسلمانانو د تحفظ دپاره، د دین د حفاظت دپاره، د مسلمانانو مخ په وړاندې تګ دپاره نبی علیه السلام د زندګۍ یو اهم باب بیا جهاد دی چې مسلمانان به هله مخکې تللی شو، هله د دین کار کولی شو، د دعوت کار کولی شو چې د ظلم مخنیوی، د کافرو مخنیوی په جهاد باندې وکړي. د نبی علیه السلام د زندګۍ د ټولو نه اوله غټه معرکه هغه د بدر معرکه وه. مسلمانان چې 314 تقریبا او یا 18 او مختلف روایتونه په دې 14 او 15 کې دي، او د کافرو تعداد 1300 د کافرو تعداد. دا و چې کله بدر ته رارسېدل نو د مکې یو سردار و هغه دوی ته وویلو چې دا خو قافله واپس لاړله، ابو سفیان ورسېدلو، زموږ د جنگ ضرورت څه دی، موږ جنگ نه کوو. 300 کسان ځان سره بوتلل او دوی د جنگ نه بچ شو. نو په عربو کې د هغه سردار ډېر لوی قدر به و، خپل قوم به ورته ویل دمګه بچ کړي د مرګ نه یو. او د ابوجهل خو یو خپل انانیت و، د هغه یو خپل خباست و، هغه د اسلام ډېر لوی مخالف و، دشمن و د نبي صلی الله علیه وسلم. د خپل کبر او غرونه نه راښکته کېدلو. هغه ویل چې نه، موږ به د مسلمانانو مقابله کوو، زموږ د قافلې پیچه یې ولې کړې ده، په قافله پسې ولې راوتې دي. 300 کسان دې واپس شولو، 1000 کسان په دې کې بیا پاتې شوي دي. او دوی بدر مقام ته د بدر نه چې هغې ته راورسېدل د غر هغه سایډ ته وو، لکه دا بدر مقام چې د 2 غرونو په منځ کې یو ځای دی، په منځ کې غټ خوړ تللی دی. بیا نبی علیه السلام هم روحا مقام ته راورسېدلو، او نبی علیه السلام بیا د معلوماتو د حاصلولو دپاره د صحابه کرامو ذمه داریانې به لګولې، تاسو معلومات وکئ. نو نبی علیه السلام ته معلومات دا وشولو چې د مکې معظمې نه هم په ډېر لوی تعداد خلک زموږ خلاف راوتي دي. ابو سفیان تللی دی که نه تللی، دا یو بله موضوع وه، هغه بچ شو که بچ نه شولو، خو دا خبره اطلاع راغله چې یو لوی تعداد کې کافر زموږ خلاف راغلی دی او تقریبا بدر ته رارسېدلي دي. نبی علیه السلام
د خپل صحابه سره چې کله د با مدینې نه راوتلو هم مشاورت کړو، مشوره باندې راوتلو. او اوس هم چې کله په یو لوی میدان کې د خپل امتیان خپل صحابه ځان سره په یو لوی میدان باندې ورأچي هم مشاورت کوي. نبی علیه السلام پاسېدلو او دلته تقریر وکړلو او اسی رایه طلب کوله چې تاسو وسخ وخلا داخله خو دلته نږدې راغلي دي، نو ما سره خو الله تعالی وعده کړې ده احد الطائفتين. نبی علیہ السلام خوب کتلی و چې په دوه ډلو کې یوه ډله به میلاویږي درته. یوه ډله د ابو سفیان وه چې 40 کسانو او ډېر لوی مالیت ورسره و، او دویمه ډله چې دی دا د مکې معظمې نه دا په زرګو خلک چې راوتي وو بدر ته راغلي. په دې دوو ډلو کې د یوې ډلې به ته تعالی الله پاک ستا مدد به کوي، په دې باندې به غلبه حاصلې به. نبی علیه السلام د مرګرو نه به رایه اخیستله چې اوس څه وکړو، چې اوس د دوی مقابله وکړو که نه د ابو سفیان پسې ور روان شو. ځکه اطلاع داسې چې ابو سفیان زموږ نه وتونکی تقریبا ووتلو، نو موږ خو جنګ دپاره نه راوتو چې موږ خامخا جنګ کوو او موږ به دې قافله راپسې راوتو. قافله رانه لاړله، اوس دا چې کوم دشمن راغلی دی په بدر کې پروت دی، د بدر په خوا او شا کې، اوس د هغې سره څه وکړو، مقابله وکړو که نه واپسي کوو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېدلو او ډېرې ښایسته ښکلې خبرې د جهاد وکړلې او خلک یې جهاد طرف ته مایل کړل. عمر فاروق رضی الله عنه پاسېدلو، هغه هم ډېرې ښایسته خبرې د جهاد په حمایت کې وکړلې. مقداد چې دی پاسېدلو او دی هم د جهاد په حمایت کې تقریر وکړلو. دا درې واړه مهاجر صحابه کرامو او مهاجرو خو د جهاد خبره ځکه کوله چې هغه ویل موږ خاصې کورونه وطن نه پرېښودلي، موږ خو جهاد کوو به. او د دوی د ظلم او د دوی د بربریت اندازه ورته وه. نبی علیه السلام ودرېدلو او داسې خبرې وکړلې چې انصارو نه رایه اخیستله، خو کل کر خبره نه کوله. ځکه د نبی علیه السلام ته اندازه وه چې ما سره دوی په مینا کې چې کومه وعده کړې وه هغه دا وه چې موږ په مدینه کې ستا دفاع کوو. اوس موږ د مدینې نه بهر یو، موږ په مدینه منوره کې به نبی علیه السلام سره وعده وه د انصارو چې موږ به ستا دفاع به کوو په مدینه کې. که انصار نن ووایي د انصارو تعداد ډېر و، د مهاجرو تعداد دې کې ډېر کم و، نو که اوس انصار ووایي چې موږ نه کوو خو بیا جهاد نه کېږي که نه. د دوی رایه معلومول پکار دي. او که نبی علیه السلام اسې اډر کړی وی نو په خلک به تلل بیا، خو چې د انسان زړه نه غواړي او اخلاص په یو کار کې نه، په هغې کامیابي بیا نه میلاوېږي. د خلکو جذبات او د خلکو اندازې نبی علیه السلام یې زده کولې. بل نه د نبی علیه السلام څخه خو علم غیب نه و، د خلکو د زړونو نه و خبره. غیب او علم د الله پاک سره دی. نبی علیه السلام ډېر لوی پیغمبر دی، ډېر چوت مقام دی، خو الله پاک ورته د خپل خدایي صفتونه نه دي ورکړي. ځکه د الله صفت دی د غیبو باندې پوهېدل، په غیبو باندې الله خبر دی. اوس د انصارو په اړه کې څه دي دی نه بس الله خبره دی، دا څرګندول پکار دي. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د انصارو مشر و، هغه په خبره پوه شولو، هغه پاسېدلو. نبی علیه السلام ته ویل د ښکارېږي موږ نه سا اورېدل غواړئ چې موږ څه وایو. نبی علیه السلام ورته ویل دغه شان یم، تاسو څه ویل غواړئ. سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته ویلو. دې نه مخکې مقداد هم تقریر وکړلو. مقداد موږ بني اسرائیل نه یو چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویل فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ویل ته لاړ شئ او ستا رب دې لاړ شي او جهاد وکړئ هلته، موږ به دلته ناست شو، چې کله هم ګټه وکړه بیا موږ به داخل شو. مقداد ورته ویل موږ تا ته داسې وایو چې فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکما قاتلون، تم لاړ شئ او ستا رب دې لاړ شي، موږ هم تا سره جنګ کوو، موږ ځان نه پاتې کېږو. سعد ابن معاذ ویل چې کوم مقداد خبره وکړه د الله رسوله، زموږ خبره هم دقه خبره ده. او ویل موږ تا سره بیعت کړی، تا سره لوز کړی، په تا هم ایمان راوړی دی، ستا پیغمبري منو، قرآن باندې ایمان دی، په آخرت باندې دی، په الله باندې دی. ویل چې ته راته وایې که نه چې په دې اوبو ورځئ نو په دې دریاب باندې ورځو. ویل بلکل ستا به موږ په خبر کې به نه په شا کېږو به.
او ستا په خبره منودلو کې زموږ کامیابي ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ وپړقېدلو، خوشحاله شو. نبی علیه الصلاة والسلام د سعد بن معاذ تقریر یې واورېدلو، هغه جهاد په حمایت کې تقریر وکړلو او ټول انصار چې دی دا جهاد ته تیار کړل. ځکه قرآن شریف ویلی دي چې په تاسو کې بعض خلک داسې وو چې هغوی جهاد لره په دغه وخت کې بد ګڼودلو. ځکه صحابه کرام خو انسانانو، ځینې صحابو رای په انصارو کې دا وه چې دا خو موږ ډېر لږ راغلي یو، موږ ډېر شی ملګري دي، احتیار هلته پراته دي، موږ ځان سره څه راوړي دي. نو دا د هغوی قرآن شریف د هغه ویلي چې وان فریقا منکم لکارهون د قرآن شریف غالبا ویلي دي چې ستاسو کې یوه ډله داسې ده چې هغه دا خبره بده ګڼي جهاد. نو چې د جهاد خبره ابوبکر صدیق هم وکړې، عمر هم وکړې، مقداد هم وکړې، سعد بن معاذ هم وکړې، ټولو کې یکسویي راله او جهاد طرف ته ټولو یکسو چې بلکل جهاد کو. بس نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه بس را روان شولو، بدر طرف ته رامخې ته شولو. په لارې ولې یو کس مخې له ورغی، نبی علیه السلام یې دنه تپوس وکړي د حالاتو چې څوک دلته ته راتلي څوک وو که نه وو. نو هغه ته تپوس کولو بالکل هم که موږ محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی موږ داسې راوتي یو داسې هلته څوک نور خلک راغلي دي که نه دي راغلي. نو اوس دی چې هغه بیا ورته صحابه ورته ته سلام وکړه، خو هغه عربو جاهل خلک و، مشرکانو د پیغمبر په احترام څه پوهېدل. هغه ویل ته پیغمبر یې؟ نبي رسول الله زه پیغمبر یم. ویل حل به درته وایم، اوښه ورسره وه. ویل د دې اوښې په دې خېټه کې چې کوم بچی دی نر دی که ښځه ده، دنیا پرستو. ځکه د عربو د اوښانو سره کار او د اوښانو د بچو سره کار. نبی علیه الصلاة والسلام نه دا خبره زده کوله. نبی علیه الصلاة والسلام ته اندازه وشوه دا دنیا پرست دی. دی اوس ما نه د دې اوښې خپل معلومات حاصلول غواړي چې د اوښې په خېټه کې څه پراته دي. نو یو صحابي ورته وویلو، ویل دې سره تا بدکاري کړې ده او ستا له بدکارۍ حملی دی. پیغمبر علیه السلام ورته ویل ګوره غلطه خبره مه کوه. ویل د غلطې خبرې جواب غلط نه دی پکار، صحیح جواب به دې ورکړی وی. یعنې هغه صحابي ته ډېر غصې نه ورته دا خبره وکړله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلو چې ګوره الله پاک کم شیز مقرر کړی وي که نه د هغې پیدایش به الله پاک کوي به. چې کم شیز الله تعالی تخلیق کړی وي د هغې تخلیق به کېږي به، خو هغه ته وي دا پرېږده، وي دا پرېږده، دا دنیا پرست دی، دنه نو خبره او ما اورئ، بس بغیر پرېښودلو لاړل. نبی علیه الصلاة والسلام خپل سفر جاری ساتي او دا د جمعې شپه ده، د پنجشنبې ورځ ده، د زیارت ورځ ده. داسې ماښامۍ ټیم کېدونکی دی چې مسلمانان تقریبا بدر ته نږدې را ورسېدل. او 17 رمضان دی، 18 د رمضان دی او 2م کال د هجرت دی. ماښام ټیم دی، د جمعې شپه ده، د پنجشنبې ورځ د ماښامۍ ټیم کې مسلمانان تقریبا بدر ته را ورسېدل. په دې دوران کې په دې لاره کې د یو بل کس سره ملاقات وشولو د نبی علیه الصلاة والسلام او د هغه نه معلومات د حاصلولو کوشش کولو. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه نه تپوس کولو، صحابو له تعالی پیغمبر دی موږ داسې راغیو. نو هغو چې کله تپوس کولو هغه ته موږ ته معلومات راکړه ته که څه خبرې. هغه ویل تاسو ما ته اول ووایئ تاسو څنګه راغلي، تاسو څوک یې؟ پیغمبر علیه السلام ته وویل ګو ته خپله خبره وکړه که تا سره معلومات دي. ویل تاسو ما سره وعده ده بیا به موږ ته وایئ چې تاسو څوک یې؟ هغه ویل او. هغه ورته ویل ما داسې اورېدلي دي، ما ته معلومات داسې دي چې مسلمانان د مدینې نه راوتي دي او د بدر د چې کومه قرآن شریف د هغې د فارنوم استعمال کړی دی د هغه ځګي نوم یې واخیستلو بالعدوة القصوى، قصوا مقام ته دې طرف ته راغلي. نو مسلمانان ویل ته را رسېدلي دي، ما ته اطلاع دا ده ځکه په پلانکې ورځ را روان شوي نو دا دومره مسافت دی هلته به را رسېدلي. نو بلکل دا سړي خبره ټیک وه ځکه مسلمانان بس هلته را رسېدلي خو ده ته نه ښکارېدل.
نبی علیہ السلام خو دې خوا معلومات کول او مسلمانان د غر نه اخوا وو مسلمانان هلته رهدلي ښه ویل دویم زه خبر شوی ما چې کافر هم راوتي دي د مکې معظمې نه د مکې قریشان راوتي کافر نه قریش او هغه هم دومره مسافت پرې کړی وي او هغه به د بل لاندې ځای کې به وي مسلمانانو ته اندازه وشوله نبی علیه السلام سره وعده کړې وه ویل تاسو څوک یې کوم ځای نه یې من الماء ویل موږ د اوبو نه توریه وایي په عربۍ کې ځکه شریعت وایي چې الجهاد القتال خدعة دوکه ده په جهاد کې به ټول خبرې ټیک او صحیح نه به وي دشمن ته به ټول پوزیشن نه ښیي اوس دا څوک دی نبی علیه السلام خو نه پوهېږي نبی علیه السلام سره علم غیب نشته چې دا څوک دی هل یې خو وویلو نبی علیه السلام ورسره وعده کړی تاسو به ما ته خپل حال وایي تاسو څوک یې من الماء دا داسې خبره ده چې دوی په ډېرو خبرو باندې اطلاق کېږي یو خبره دا ده چې موږ د په دې علاقې کې چې کوم ساحلونو طرف ته د جدې طرف ته یا بل طرف موږ د اوبو د علاقې یو سمندر د غاړې یا د ما معنا دا ده چې موږ خدای پاک ته اوبو نه پیدا کړي منې نه پیدا یو بس هغه چې څنګه پوه شول هغه بس پوه شولو خو نبی علیه السلام هغه ته صحیح شو چې موږ څوک یو موږ څنګه راغلي مسلمانان دلته راغلي دي که نه دي راغلي بس کس لاړلو پیغمبر علیه السلام خپلو ملګرو طرف ته راغی او بدر کې چې دی بدر طرف ته چې کوم خاص مقام دی هغې طرف ته پیشقدمي وکړله راغللو په هغه دغه کې پړاو هلته حوضونه غوندې اوبه پکې ډنډان غوندې ډنډان کافر غوندې بل طرف ته هغه طرف لږ مضبوط و مسلمانان چې کوم طرف ته شګه علاقه و ریګستان غوندې و مسلمانانو چې هلته کله پیغمبر صلی هلته خلکو دوی دلته د خپل افراد تقسیم ته به دلته کښېنه به هلته کښېنه ټول ترتیب نبی علیه السلام برابر کړلو نبی علیه السلام نه یو صحابي تپوس وکړلو وایي د الله رسوله دا کم تقسیم چې تا په بدر کې مونږ کښېنولو په کم تقسیم باندې دا الله حکم دی وحي ده که وحي به موږ خبره نه کوو او که تقسیم ستا خپل وي نو به موږ یوه خبره کول غواړو نبی علیه السلام ورته ویل وحي نه ده ځکه د صحابو کار دا و چې کله به د الله پاک د نبي حکم و د الله وحي به بالکل بغیر چون چرا به هغوی منودله هغې څه خبره به نه وه نبی علیه السلام په دې کې وحي نشته او دا ما د خپل سوچ مطابق دا تقسیم وکړلو هغه ورته الله رسوله دا ځای ټیک نه دی جنګي لحاظ سره کوم ځای نو دا ځای ټیک دی پیغمبر علیه السلام چې د هغه اندازه واخیسته خلک یې هغه شان تبلیغ نه پیغمبر صاحب بالکل ستاسو خبره ټیک ده هلته ډنډان و دا رسوله ډنډان به وچول غواړي دې نه اوبه ختمې شي او ځان له هلته یو ډنډ غوندې یو حوض غوندې جوړ کړو او دا ډنډان دا اوبه توی کړلې دی ختمې کړلې هسې مسلمانانو ته په دې وخت کې شیطان یې وسوسه او شکوک او شبهات اچول شروع کړل شیطان په دې وخت کې اوس یو خپل کار کول غواړي او هغه دا که مونږ برس که په حق یو که نه نو مونږ ته چې دا نبی علیه السلام په حق دی مونږ په حق یو نو مونږ ته په جهادي میدان کې خو ریګستان حواله شولو موږ خو په کوم واقعیم ته خدای پاک زموږ سره مدد کوي خو زموږ د ځمکه غلطه ده دلته اوبه نشته دی داسې ښکلی ځای هغوی سره دی هغه کلک دی او مټین ځای دی زموږ دا شګلن غوندې ځای دی دا یو شکوک او شبهات د مسلمانانو په ذهنونو کې شیطان اچول که تاسو په حق نو تاسو په کار چې الله ځای ښه در کړی وي جیبه هم ګټلی وی دویمه دا چې ځینې خلکو باندې جنابت راغلی و غسلونه پرې راغلي وو د خوب د وجې نه پې احتلام راغلی و نو شیطان ورته دا ویل که تاسو په جنابت په حالت کې د دنیا نه لاړئ نو تاسو خو مردار یې ته به څه جنګ جهاد وکړې ته به جنابت کې ته به څه ثواب وګټې دا شکوک او شبهات شیطان د مسلمانانو په زړه کې اچول شروع کړل الله پاک د دې شکوک او شبهات توړ په بدر کې وکړلو الله پاک د ټولو حالاتو نه خبرو نبی علیه السلام نو خبر اولنې خبره الله پاک داسې وکړل چې په دې شپه باندې باران وشولو چې باران وشولو د دوی دا شګلنه ځای دا کلک شولو او بیا دوی خدا نه خپل ډنډ او حوض جوړ کړی او باغې ته جمع شولو په هغې کې حوض جوړ شولو او په مسلمانانو باندې دومره ډېر باران وشولو ټول خلک یې لامده کړل د غسل او د جنابت خبره هم حل شوله ځمکه هم کلکه شوله او ځان سره یو بس ټور هم کړلی دا
دې دپاره چې د کافرو د شیطان کافر چې کوم سوچ د مسلمانانو ذهن کې شکوک او شبهات ور واچول چې دا ختم شي. ځکه کله ناکله شیطان داسې کوي که نه لکه مړه دا ستا به څه کار ستا به څه مسلمان یې مړه. کله ناکله شیطانان دا کار کوي. نو شیطانان دو قسمه دي، یو انسي شیطانان دي، یو جني شیطان. جني شیطان وسوسه غورځوي. دا انسي شیطان چې دی دا کله ناکله ماحول کې خبره کوي. مړه ځان لمکار جوړ کړی دی، ټوله دنیا په سر راغستی دا جهاد دی، اسلام دی، وعظ دی، تبلیغ دی، او دا اسلامي نظام دی، شریعت نظام دی. قلاره کښېنئ مړه خپله مونځ اودس کوئ، چا به کار کوي. دا اوس بل شانه شیطان دی، وهلی خو نه شي که نه. لکه مونځ اودس کوي دا شیطاني خبرې وي. چې لکه مړه خپل جومات کې کښېنئ مونځ اودس، چا به کار کوي، ته څه له کار لرې؟ که څوک سود کوي، که څوک غلا کوي، که څوک رشوت هلي، او که څوک څه کوي، تا پکې څه کار دی؟ امریکا راغلې ده، په تا پسې راغلې ده، تا دې څه ویلي دي؟ بس امریکې نه قرارېږي. دا یوه خبره چې الله ګوره نبی علیه صلات وسلام په جهادي فیصله د بدر کې بنیادي نقطه دا وه، ویل دا مونږ پسې د مکې نه راغلي دي، ویل ځکه نه پرېږدو، جهاد فرض دی. بس ویل دا کوم پسې د مکې نه پسې راغلي دي. ویل په تا پسې کافر کور ته راورسېږي ستا خوا ته او وایي تا سره جنګ کوم، او ته وایې چې نه زه سره نه کومه، دا بې همتي وي. کم بر اعظم نه امریکا راغله، زموږ په دې خطه کې دلته پرته ده، او اوس پکې زموږ شک دی جهاد فرض دی که فرض نه دی. دا شیطاني خبرې خلک ذهنونو کې وراچوي. دې مخکې دا روس جنګ چې و دا د امریکې د مفاداتو جنګ و، او دا اوسنی د چاره مفاداتو دی، پته نه لګي. دا امریکا شکست خوري که نه بیا به خلک بل څه وایي جره پلانکې د مفاداتو. مونږ وایو چې د هر چا مفادات اسلام ته پکې فایده ده. چې کافر پتا به دل ته وطن ته راغی، ته اوس هم شک کې شب کې جره جهاد فرض وي هم که ونه وایم. دا زمونږ د نبي علیه السلام دا سیرت دې دپاره وایو. خو خلک وایي مسلې به پکې نه کوي، سیده زه روان اوسېږه. دغه خوند کوي چې دا قصه وایه که نه چې دا خبره پکې لږ را بهر کم ځه، بیا خلک دا خوند نه ورکوي خلکو ته. دا قصه سر ته ورسوه که دا قصو خبرې نه دي. دا ځان له پکې مسلې ګورو، ځان له پکې حل ګورو، ځان له پکې خپل کاته ګورو. پکې د دې لپاره وایو زه به اوس څه وکړمه. نبی علیه صلات وسلام ځکه جهاد کولو ما پسې د هغه ځای نه راغلی دی. ویل اوس به څنګه پرېږدو؟ دا بنیادي خبره ده، دا بنیادي خبره ده. او یو سړی وایي نه زه به په کور نه وځمه، ما ته یې څه ویلي دي، نور درته څه وایي به. نو داسې ده چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې مسلمانانو د جنگ ترتیب ټول جوړ کړ. په دې دوران کې کافرانو ته چې کله اندازه وشوله هغوی خپل ځای پرېښودو او بالکل مسلمانانو سره عام ناسام نه د هغوی راغله، نږدې شو بالکل. او هغه مټین ځای ته راغلل چې کوم اوس یې وغوښت د الله قدرت ته ګوره، د باران سره هلته خټې جوړې شولې، ډېر پریشان په خټو کې به خلک راخوایدل به. په دې دوران کې داسې وشول چې نبی علیه السلام ته خو اندازه نه و چې څومره خلک دي. نو داسې وکړه چې نبی علیه السلام معلومات راوړئ، داسې تاسو معلوماتو کې څومره خلک دي. دا جنګي سکیمونه دي، جنګي طریقې کار دی نبی علیه السلام حاصلول غواړي. هلته چینې وي، چینې په بدر کې اوس هم دغلته کویان شته اوبه شته دی. دا مسلمانان چې وکتل هلته یو قریشي و او یو د مقداد دغه و د عقبه ابن معید غلام، دا دوان هلته اوبو ته راغلي مسلمانانو ونیول. نو په ځینې روایتونو کې وایي چې دا قریشي ته وتښتېد، دا غلام یې ونیول او ځینې چې دوانه راویستل. نبی علیه السلام په مانځه ولاړو. نبی علیه السلام د جمعې دا شپه نه ده دا ټول په عبادت کې تېره کړې وه. صحابه کرام تقریبا اکثر صحابه کرام ټول وده وو، ځکه سبا له جهاد دی، دمه پکار ده. نبی علیه صلات وسلام ثابت شپه په عبادت کې تېروله. نبی علیه السلام په مانځه ولاړو، دوی دا دواړه کسان روان کړي، صحابه وهي په مخې وهي، شابه ووایي شابه ووایي. نبی علیه السلام مونځ خوب وکړو، زموږ په شان لنډ مونځ خو هغه نه کولو. دوی دا کسان سم ووهل راووهل، ځانه پې ایستلی کړه، هغوی خبره نه شي ایستلی. نبی علیه السلام چې مونځ کله ختم شو هغوی ته ویل ګور دا غلط کار کوئ، تاسو ولې وهئ؟ هغه ته یې دې خوا راشئ. ته څوک یې؟ نبی علیه السلام د مکې خلک پېژندل. هغوی ته ویل تاسو ته
څومره خلک کې هغه موږ ته پته نشته دی څوک در پکې دي موږ ته پته نشته دی نبی علیه السلام ته په بله طریقه تپوس وکړلو داسې د ورځې څومره اوښان حلالوئ ویل جي کله 9 حلالوئ او کله 10 حلالوئ نبی علیه السلام ویل 1000 کسان دي په 100 کسانو باندې عربو معاشره خو نبی علیه السلام ته معلومه وه ځکه تشې غوښې بیا خوړلې ښه ډوډۍ نه پکې د غنمو وه نه پکې جوارو وه او دا یو کس منودلې وه یو کس د مکې ویلو ویل روزانه 10 اوښان خورئ ویل خرچه په ما ده خلکو په کوپر هم پیسې شیندلې دي ښه 10 او که 9 اوښانو یو سړي خرچه منودلې وه څومره ورځې ډېر شی ورځې پاتې کېدل په لارې بیا څومره اوښان خوړی دلته 9 اوښان او 10 اوښان به یو ورځ به 9 او بله ورځ به 10 اوښان حلالېدل به او د دې خرچه یو کس منودلې وه ویل زه به په اوښانو چې څومره حلالوئ خورئ تشې غوښې خورئ تشې دا تشې غوښې بیا خوړل د اوښانو اوښ خو څومره غټ څاروی وي او د غالبا خدمت نه دی خدمت د دې 9 اوښانو خدمت په 2 کسانو کولو دومره تکړه خلک دا لالول دا ټک ټوک کول دا پخول دا 2 کسانو دا کار کولو ویل دا موږ د دې ثواب په نیت باندې به دا کار کولو چې دا خدمت کوم که نه 2 کسانو به خدمت کولو د 9 اوښان 10 اوښان به 2 کسانو سنبالول او خلکو به د هغې غوښې خورئ نبی علیه السلام ویل پرېږدوئ ویل تعداد معلوم شول چې د 9 سنواله تر 0 پورې بس 1000 کسان دي نبی علیه السلام بیا چې کله تعداد هم ورته معلوم شولو سحر شولو نبی علیه السلام صحابت ته شپه دعاګانې وغوښتې په دې دوران کې داسې هم شوي دي چې سعد بن معاذ او نور صحابو د الله رسول ته ویل رسوله ته موږ کې مشر او د مشر حفاظت ډېر ضرور دی ویل که موږ ټول شهیدان شو ویل په مکه کې داسې خلک دی که نه ویل ځان در باندې قربانوي په مدینه کې داسې غټ غټ عاشقان ستا شته دی مسلمانان په لوی تعداد دي که موږ شهیدان شو دا اوښان به او دا ستا ځواب به چې ته سیده لاړ شې مدینې ته چې د دوی مقابلې له بیا راوځي او هسې نه ستا زموږ د منځ نه دا وینسي دا خلک ځکه چې کله مشر مړ شي که نه بیا کشران حوصله بایلي نبی علیه السلام دپاره یو چبوتره جوړه کړله او د هغې نه اوښان چاپېر کړل او په هغې باندې دغه څوکیداران ودرول د نبی علیه السلام حفاظت دپاره یو چبوتره یو چتر غوندې وله جوړ کړی نبی علیه السلام او ویل دا اوښان درته ځکه ودرو که چېرته هم داسې تا ته اندازه وشوله چې مسلمانان شکست خوري ته به د اوښ کینې او بسیده مدینې ته ځې ته ځان بچ کړي ځکه نور خلک به تا سره راوځي به خو که ته لاړې د منځ نه ګوره ټوله خبره به ختم شي نبی علیه السلام اجازه کو جوړ کړئ چبوتره یې وله جوړ کړو د هغې نه اوښان چاپېر کړل ابوبکر صدیق هم په چوکیدارۍ کې شامل و ښه د ټول نه غټ ملګری او با اعتماده صحابي چې دی ابوبکر صدیق سعد بن معاذ هم غالبا پکې دی بل صحابي هم پکې شامل دی نبی علیه السلام د شپې عبادت کوي او بیا دعا غوښتله په دعا کې ډېره اوږده دعا وکړله او نبی علیه السلام په اوږو مبارک باندې څادر پروت و څادر ترې وغورځېدلو ابوبکر صدیق الله د رسول دا اوږده دعا چې واورېدله راغی او په دې شانه په دې مانځه کې ونیولو په دې غیږ کې ابوبکر صدیق نبی علیه السلام د شانه ونیولو د لاس یې چاپېر کړل ورته ویل بس دی ویل زما یقین دی چې الله پاک به زموږ مدد کوي نبی علیه السلام له تسلي ورکړله ابوبکر صدیق هم ډېر لوی تسلی والا او ډېر لوی حوصلې والا صحابي و نبی علیه السلام له تسلي ورکړله چې انشاءالله الله به زموږ مدد کوي دا ستا دعا او دا ستا فریاد انشاءالله الله پاک واورېدلو او نبی علیه السلام په دعا کې ویلو چې الله تعالی دا الګ مسلمانان مې راویستي دي دا الګ مسلمانان دي بې سر او ساماني ده جهادي ټریننګ نشته دی جهادي تکړهوالی هغه شانتي نشته خو ایماني تکړهوالی د ایمانونه مضبوط دي او دا ډېر لوی کفر راغلی دی ډېر لوی تعداد دي هتیار دي ورسره دا الګ ډله په دې ډېرو باندې غالب غواړه او که دا غالب نه شولو شکست یې وخوړلو په دنیا کې به ستا عبادت کوونکي بیا څوک نه وي په دې انداز باندې نبی علیه السلام دعا غوښتله بیا نبی علیه السلام چې کله سهار شولو د جمعې ورځ وه او بیا سب بندي په دې دوران کې کېدله نه په دې وخت کې بیا یو کس د هغوی نه دوی راویستی دی هغې ته بیا مړ کړلو صحابو د کافرو نه د مکې د خلکو نه یو سړی ونیولو
او هغه بیا مړ کړو هغه نه بس بیا جنگ شروع شول بیا هغه چیلنج ورکړو پدې کې دورونو یو راړو دی پکې عتبه او شیبه دوان رونه دي او د عتبه زوی ولید دا درې وان دا ډېر غټ سغیات خبيثانو او ډېران په خپل کبر او غرور باندې مسلمانانو چیلنج کړل علم بدرو مقابله له څوک راوځي انصار ډېر زیات جذبره کو انصار په هدل هغه ول تاسو ډېر نرم خلک یې علم تخپل عزیزان راو باسي تاسو کې څوک ماجر راغلي دي ماجر براته راو باسي تاسو باندې راوځي دغه مهاجر خطلیو کنه د مکه معظمینه ویل ماجر راته راو باسي تاسو انصار ته ډېر نرم خلک ویل تاسو نه نبی علیہ السلام سچل وکړلو د خپل کور خلک ورته پاسول علي ته التپاسا او حمزه ته التپاسا او عبید نومه وو عبید ابن حارث د نبی علیہ السلام د ترز وو د تر د زویز وو غالبا او دا یو تر وو بل د ترز وو ول خپل کور خلک ورته پاسول ول دا مهاجر دی ول دا متودريږي بیا چې کومه معرکه د خپل مکه شو بیا جنگون خطلو ان شاء الله دا غي تذکرہ با سبالکو پدې کې زموږ لپاره ډیر زیات مسائل او ډیر زیاتو سبق ته پکې زموږ لپاره د عقیدې د عمل د مضبوطوالي د صحابه جرأت جهادي جذبي اثرات دا د مسلمانانو ته ډیر خیر پدې کې ملاوي د دې وجه موږ دې تذکرہ دې لپاره کو چې مسلمانان په خپل ایمانونو کې مضبوطیا راولي په خپل اعمالو کې مضبوطیا راولي بیا دشمن ممنټینګي چې کله د انسان ایمان او عمل کې مضبوطواله وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا